نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترمو زموږ ستاسو د سیمې یو لوی اداکار د پښتو چې هغه نن سبا عمرې له تللی دی اول ته هغه ډېر زیات د ندامت او ډېر زیات توبه تایب او استغفار هغه کړې ده او انتهایي الله نه معافي او استغفار او جړه او دی ویلي دي چې زه انتهایي ماته سکون نشته او چین سکون الله رب العزت په خپل عبادت کې ایښودی دی او د هغه د نوم نه هر کس واقف دی اسماعیل شاهد صاحب. نو الله رب العزت دې ته توفیق ورکړي د بیت الله کې د خوښې توبې کولو او واپس ندامت سره راشي عزم سره راشي او چې دا کوم کار چې دی لګېدلی دی دې نه توبه وباسي. نو امید دی چې الله پاک ورته استقامت ورکړي او ټول عمر یې خلک خاندولي دي جړه مو له ښه ده چې الله پاک ته وژاړي ګینې مشهور تاسو یې ګورئ میخین صاحب باندې مشهور دی حاجي قدم را واخله. نو الله رب العزت ورته کامله توبه نصیب کی الله ورته استقامت نصیب کی الله رب العزت ټولو ملګرو ته د او که د صحیح توبه وکړه او صحیح د دین طرف ته مایله شو الله رب العزت د رزق دروازې به ورته کولو الله رب العزت د وجې به ډېر داسې سنګران اداکاران ګانو والا او ډېر داسې فلمي اداکاران به الله رب العزت د نیغې لارې ته د دین لارې ته د جومات لارې ته د تبلیغ لارې ته د قرآن لارې ته به الله پاک راولي. زما سره خپله څو ځل ملاقاتونه او نشست شوی دی ډېر انتهایي خوش اخلاقه سړی دی او موږ تاسو وینو چې په کیمره باندې بهرحال الله رب العزت ورته توبې توفیق ورکړي ځکه داسې دی چې څوک ډېر ګناهګاران فلمي اداکاران او د دنیا د جهان نافرمان دلته لاړ شي او الله رب العزت ورته کاملې توبې توفیق ورکړي چې واپس راشي الله رب العزت ژوند بدل کړي. نو الله رب العزت دې ته هم کامل هدایت وکړي او الله رب العزت دې په وجه باندې نورو خلکو ته هم هدایت نصیب کړي.